ختم القرآن مناسبت سره مختصر خو انشاءالله پر اثر چند گزارشات بائی روڈ نا بائی ایر ستا د ټولو مخې ته کېښودل غواړم هغې نه مخکې ستاسو د ټولو څه غواړم ووایه څه غواړم د چا د قصد ووایه څه غواړم لږ زمان داسې ووایه څه غواړم ای د څه خلکو په دې باندې درد دی ما ته هم لا پته نشته چې د هغه دپاره ړومبي ډوز دی او که دویم وی سردار حقانی وی چې توجه ما دا توجه شرک دی بدعت ہے گالی ہے گلوچ ہے کنزل دی چې پتا بد لگی د خیرن بچیا خدا هر چا خپل تکیه کلامی مانا مخی مولی سے بہترین انداز کے بیان وکړ الله دې موږ ټول عمل کولو توفیق رانصیب تاسو دا علما وګورئ ټیچران پروفیسران وګورئ د جرګو مشران وګورئ سیاسي زعما وګورئ د هر چا خپل یو تکیه کلامی څوک چې دی وي څوک کنه وي څوک وي اوري تا ته وایم اوري او د چا تکیه کلامی غوږ دی حاجي صاحب غوږ دی څوک وي غوږ دی او د مشرانو مولانا بجلیګر صاحب اورېدلی دي که نه د مولانا بجلیګر صاحب رحمت الله علیه رحمتا واسعه د هغه تکیه کلام به دا چې یو څو خبرې به وکړي بیا به یې اواز وکړه عزیزانو وی مولي صاحب که نه به وي د مولانا بجلیګر صاحب خپل تکیه کلام هغه په شیرګړ کې ضلع مردان تحصیل میر جمعیت علماء اسلام حافظ سعید صاحب میر شو نو زه دارالعلوم شیرګړ ته هغه له مبارکبادۍ لاړم توجه نه ما هلته هغه د دارالعلوم شیرګړ طالبانو سره ټول ناست وو نه ما ته حافظ سعید صاحب وایي چې دام پکې ورته ووایه چې د حسن جان شهید رحمت الله علیه تکیه کلام به دا و زناوره و ما ته پته نشته و اور قاضي حمید الله جان صاحب د 400 عالمو په ګوجرواله کې مدرسه وه او مفکر اسلام مفتی محمود صاحب د قافلې سرخیل عالم دین و کئی مرتبه امینیم پاتې شوی و د هغه تکیه کلام سپیره سپیره اصل راغلی سپیره ابا طالبان ته په درس کې وی سپیره او که اوس هم نه پېژنې قاضي حمید الله جان وہ شخصیت تا پنجاب کې ښځې سړکونو ته راوتې وې د ښځو ریس و هغې ته میراتن ریس وي هغه ټولې ښځې قاضي حمید الله جان صاحب ډیته کړې وي توجه نو قاضي صاحب په درس کې طالبان ته سپیره ما ته د پنجاب یو طالب وی قاضی صاحب بار بار فرماتے ہیں سپیرہ سپیرہ تو یہ سپیرہ کیا ہوتا ہے پنجابی دا سپیرہ نہ سے خبر دی سپیرہ ستا ہوئی توجہ ما تو یہ قاضی سے بار بار فرماتے ہیں سپیرہ سپیرہ تو یہ سپیرہ کیا ہوتا ہے ما بولتے قاضی سے فرماتے ہیں منحوس کے بچے کتاب کی طرف دیکھو سپیرہ نما خلکو ته ویلو چې په 19 تاریخ باندې کتاب کی طرف دیکھو سپیرہ توجه نو دا چا خپل تکیه کلام زما تکیه کلام څه شی دی زمونږ نوخار کې تبلیغ والا امیر صاحب دی دا هغه تکیه کلام دی اے امیر صاحب کچې نمبر بیانې اب پکې وي او اچ بیان شروع کی هغه وی کامیابی الله په دین کې خدا الله برازي کو گشت بکو تعلیم بکو مشوره بکو شب جمعه شب اتوار لبزو زورتم امیر سے پدی باندې خلقم چارج کې اوزانم چارج کې نو بدادار چ خپل تکه کلام دې زما تکه کلام څه شه ده سوک جو ہے زمونږ دا پښتانه چې پنجاب کې تبلیغ چلې لسې روزي لاړ شي پنجاب کې سلور میاشتو لا نه دی چې دا پښتانه پنجاب کې بیان کوي نه دی په کلته جو ہے وي
جو ہے دا چاته کې کلامي جو ہے او څوک چې دی او څوک چې کم دی او دا چې کم دی ولا چار پړیزه کې مخ ډیر دي شته کې نشته الکه خو ډایرک بیان کو چې کم دی سلوي هغه یو سړی په بیان کې چې کم دی ډیر وی چاله دړک ټوټل زما توجه م ډیر له دړ کړي په دې بازو کې باقاعده خارخ لګولې زه ورته یم ځان له برنال واخله چرته زیات نشي نو چاوته چې بیان تقریر کوا خدا چې کم دی پکې مو وایا هغه ورته وی کو څوک مې سر د تنې غوس کی چې کم دی که څوک مې سر د تنې غوس کی چې کم دی وو بنړم د چې کم دی نه چې کم دی ستا د ټولو توجه غواړم